نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقصر الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار رواه البخاری و مسلم. او خامخا پیدا کړی د انسان په یو ښایسته شکل او صورت باندې. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، هغه انسان ډېر بدتر انسان دی چې هغه خپل بد عمل ښایسته ښکاري او دی هغې ته سنت وی دیتا حسن وی دیتا جمال وی او د شریعت خلاف کار کوي بیا مو د تجمل وی او شریعت ته په نظر کې سپک کاری. صحیح بخاری و مسلم نقل کړي د ابو هريره رضی الله عنه نه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل 15 خبرې دا د تیر شوي پیغمبرانو سنت ته ور روان دي. ډېرې دي خو 15 په دې حدیث کې. یو پای کی استحداد دے چې کومه شریعت ذاتی ویختا زیاتی فضلیات و طویلی دی هغه لري کول، پټ ویختا، بل ختنه کول، د ماشوم سنت کول، بریت واړه کول، ترخونو ویخته ایستل او نوکونه کټ کول، او په بل حدیث کې ورسره د بخاری او د مسلم چې ګیره اوږدول، فر اللوحه. الله تعالی انسان په ټولو مخلوقاتو کې ښایسته پیدا کړی. امام قرطبي رحمه الله نقل کوي د دغه آیات تحت چې یو ځل بادشاہ د منصور بادشاہ وزیر دی او هغه په کوټه باندې د خپل بیبي سره ناست دی او د 14 سپوږمۍ راختله. نو د خاوند د ښځې ته وویل چې لکه ته 14 سپوږمۍ نه ښایسته نه یې، نو ته په ما باندې طلاق یې. نو ښځې ورته چې الله دې خیر، اوس 14 سپوږمۍ ته ګوره، ما ته ګوره، دا خو د طلاق کوي. نو هغه ولګېدو، پریشان شوی، دا خو رښتیا ما خبره ونه کړه. سار چې راغی بادشاه ورته وویل چې لکه وزیر ولې خفه یې؟ وایي جناب داسې یو خبره مې کړې ده او ډېر پریشان یم. نو هغه ولګېدل او دا وخت چې کوم علما او ائمه حضرات وغیره جمع کړو چې په هغې کې غټ امام سفیان ثوري رحمه الله ناست. سفیان ثوري رحمه الله نور علما راغون کړه چې تیر شوي سلف چې نه داسې نه زموږ د دې زمانې په شان دي. دا غدار جماعت امام چې کوم دی هغه د خلاصي او د منی مولا هم دومره غټ عالم یې حیران بشي دي چې چغې جوړې کړي دي. ته به وایي دا نو خو هېڅ 100 پیسې نه پوهېږي. سم مفتي اعظم د دې ټوله سیلمه او خبره په هېڅ یو مسله باندې د 100 دلایل نه کم نه پیش کوي. که په جنازه کې تقریر کې نه وایي په دې مسله باندې 100 دلایل زه پیش کوم، 100 کم هم نه. نو دا زمونږ ناپوهي ده، دې ته کم علمي وایي. خو په هغه خلکو کې خدا شی و چې هغوی به هر درجې احتیاط کوو. دا فتوا نه، دا ډېر ګران کار دی. نو سفیان ثوري رحمه الله یو ډېر جید عالم دی، دا خپلې زمانې ښه حافظ دی. 30,000 حدیث چې کوم دی حافظ ابن حجر درته یاد و، 1,000 حدیث دا ورته یاد و. نو هغه نور امامان هم راغونډ کړه، نور
علما یې راغونډ کړه، مجتهدین راغونډ کړه، یاره دې مسلې په باره کې ستاسو څه رایه ده؟ نو رایګانې نو چا خپله رایه پیش کوله، نو یو پکې وویله امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد و، نو مې نه دی ذکر کړی څوک به، نو هغه ورته ویل زما دا خیال دی دا ښځه طلاقه نه ده. نو ستاسو مسله تاسو پرې خپله فیصله وکړئ، خو زما دا خیال دی دا ښځه طلاقه نه ده. چې ولې؟ وایي الله تعالی قرآن کې فرمایي چې ما په ټولو مخلوقاتو کې په ښه شکل، په ښه ډانچه، په ښه تقویم، په ښه صورت او په ښه انداز باندې انسان پیدا کړی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو معلومه دا شوه چې یاره سپوږمۍ دا انسان نه ښایسته نه ده، نور ترې ښایسته نه دی، ستوري ترې ښایسته نه دي، نو زه وایم چې دا ښځه طلاقه نه ده. سفیان ثوری رحمه الله د هغه د اجتهاد او د هغه د رایې ډېره خوښه کړه او ستا د رایې ټیک. الله تعالی د انسان ښایسته پیدا کړی دی. اوس څه مطلب شو؟ ظاهري معنا خو دې دا شی ډانچه ښایسته ده، لیکن حقیقي حسن د دې انسان په څه باندې دی؟ په ایمان باندې دی، په اسلام باندې دی، په عقیده باندې دی، په نظریه باندې دی. که نه همدغه انسان دی او قرآن ذکر کړی دی په یو ځل باندې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن بل ځل ورته څه وایي؟ مشرکانو ته وایي دا پلید دي او دا ګنده دي او دا خنزیران دي او دا سپي دي، دا زناور دي او دا ډنګر دي، دا ورته وایي. دا ورته ځکه وایي چې ظاهري ډانچه خو ستا په ټولو مخلوقاتو کې ښایسته ده، لیکن الله ته مطلوب او حقیقي ډانچه ده. الله ته مطلوب او حقیقي ډانچه او سترګي او حسن او جمال دا په عقیده کې دی، دا په ایمان کې دی، دا په عمل کې دی، د سنت مطابق عملی. نو الله انسان ښایسته پیدا کړی دی، خو دا په سنت باندې ښایسته کېږي، په سنت باندې. د دې وجې نه کومه کارونه چې هغه انسان د سنت نه لرې کوي، کم کارونه چې انسان کوي او د سنت خلاف دي، د هغې په باره کې قرآن مجید وفرمایل افمن زین له سوء عملي فرآه حسنا، دا شیطاني کارونه دي چې د شریعت خلاف روان دی، د شریعت خلاف اعمال کوي او دی هغې ته حسن وي، هغې ته جمال وي، هغې ته عزت وي، نو دا شیطان رول دی، دا د شیطان په لار روان دی او دی ښایسته نه دی، دی قبیح دی، دی خبیث دی، دی ګنده دی. لکه اوس دا راځي حدیث کې چې فطرت 15 خبرې وکړې. اوس په دې کې اولنۍ خبره دا خو ټیک ته جعل استحداد د ویښتو د لرې کولو دپاره خلک تندر دي، یعنی قانون دا دی چې کوم شي حکم دی چې هغه کوئ نو هغه مونږ نه کوو، او چې د کوم حکم دی چې دا مه کوئ نو هغه کوو. لږ اوس تاسو په خپله باندې سوچ وکئ. دې حدیث کې راغلی چې یاره دا نورې خبرې به دې کټ کو، خو دا نوکونه کټ کوئ. اوس نوکونه به څوک کټ کوي؟ بوډا به کټ کوي، یا زموږ په شان شټل بټل غوندې چې هغه د حسن جمال نه خبر نه دی جو بس هغه به کټ کوي. نور زنانه جنکۍ لګیا دي اوږده اوږده نوکونه دا پرې دي، اوږده اوږده نوکونه، الکان لګیا دي اوږده اوږده نوکونه، که نور نوکونه نه دا یو نوک یې غټ پرېښی، دا اوږد دی، دا یې غټ پرېښی. اوس شریعت ته وایي دا کټ کوي، دا د 70,000 پیغمبرانو سنت دی چې دا نوکونه کټ کوله. د هغې دپاره امام مسلم حدبندي بیان کړې ده چې نبی علیه السلام خو به د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی، صحیح حدیث دی، نبی علیه السلام به خو هفتوار چې کومه دی نوکونه کټ کول، مستحبه طریقه خو دا رایي ته هفتوار کټ کوي. لیکن که فرض کا یو زنانه یا یو نارینه هغه د څه کارونو مسلو په وجه باندې ټایم ورته نه میلاویږي، نو د هغه دپاره آخري ټایم څوک دی؟ 40 ورځې، 40 دن. د انس ابن مالک رضی الله عنه په حدیث کې دی، فرمایي نبی علیه السلام یهود لی حدن، زموږ دپاره یو حد مقرر کړی و 40 ورځې، چې د 40 ورځو پورې بیا تا ته اجازت دی، خو که د دې نه زیاتې کېږي دا ته ناروا کار کې ګناه کې. اوس راشئ وګورئ ټول خلک چې کوم دی نوکونه داسې ساتي. یو ډاکټره وه، هغې د سترګو ډاکټره ده، دومره اوږده اوږده نوکونه یې پرېښي وو،
چې ما ورته چې که تا سترګو بیمار چې کوم دی نو ذرا سترګې ښه کېږي که نه ښه کېږي استاد نوکونه به خراب کړي ته را ډاکټر یې لیکن نو خلک هم بار کار کوي خو دا بعضې خلک داسې د هغوی د دې پیشې سره دا نه چلېږي د هغوی د دې پیشې سره نه چلېږي نو ډاکټر د پیشې سره خو دا نه چلېږي د غټ غټ نوکونه پرېښي او د خلکو سترګې دې هم ګوري د مریض تشخیص دې هم کوي نو نوکونه څه دي دا به د 40 ورځو نه زیات نه پرېږدي مستحبه طریقه دا رہی دا سوی دا هفته واري دویم نمبر نبی علیہ السلام حکم کړی دی چې برید سری دا به کټ کې قص الشارب او زمونږ ځوانان دي داسې برید ته پرېښي دي چې هغې به بر کړي دي شونډه را پاسه پراته وي نبی علیہ السلام شونډه به دې ښکاره کې دا سوروالی نه دی دا به ښکاره کې بلال رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته الله رسول مونځ ټایم دی وایي نبی علیہ السلام سره چاړه ور سره وه او هغه غوښه را کټ کوله خوړی نو بلال رضی الله عنه ته فرمایي چې الله تعالی دې زورني خبره وله وکړه چې لږ لیټ راغلی هم به لږ غوښه خوړل وی او ته اوس سیده راپسې راغې نا فرمایي بلال رضی الله عنه زما دا برید لږ غټ شوي وفا شوي نبی علیہ السلام مسواک راواغېستو چې راشه لکه دا برید دې څه کوي نو دا مسواک دې لاندې کېښودو هغه چاړی پرې راپاسه کېښودله او دا برید یې راله کټ کړه دومره غټ برید مه پرېږده چې ستا شونډې چې کومه دی نو هغې څه دي په هغې راغوښتلې دي اوس وګورئ پیغمبر حسن دې ته وایي چې یاره برید ورکوټي کا او ته حسن دې ته وایې چې برید غټ کا نو چې پیغمبر ستا دپاره کومه حسن منتخب کړی دی نو هغه الله منتخب کړی دی نو چې الله منتخب کړی دی نو اوس ته په حسن ډېر ښه پوهېږې که الله ډېر ښه پوهېږي ته په حسن ډېر ښه پوهېږې که رسول الله په حسن ډېر ښه پوهېږي اوس چې کوم حسن دی نو په هغې باندې عمل وکړه ته د حسن خلاف لاړې نو ځوانان له دا پکار دي چې برید څه کړي دا واړه کړي دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي پر اللها وعف اللها اوف اللها درې روایت څلور روایت د ګیرې په باره کې راغلي څلور واړه صحیح روایت دي مسلم او بخاري او نورو کتابونو کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه او د نورو صحابو نه نمبر 1 حدیث دی فر اللها پھر عربی زبان کې څه ته ویل کېږي بې یارو مددګار یو شی پرېښودل پرېږدې دویم نمبر لفظ یې اعف اللها ګیره چې کومه دی نو وباسمه ښه ګڼې کا او دریم نمبر اوف اللها ډکې کا او څلورم ارخ اللها ارخ اللها معنی دا چې پرېږدې بس نو دا پیرو او ارخو دواړو کې سره فرق دا دی چې پیرو شي نو داسې پرېږده ږمنځوی هم مګر او چې ارخو شي نو بیا یې ږمنځوه دا څلور روایت راله شریعت دا حکم وکړو چې را د سړي حسن په ګیره کې د سړي حسن دا په ګیره کې دی پیغمبر درته وویلی چې په دې کې حسن دی اوس خو زموږ غامیدي صاحب راغلی دی هغه خو وایي چې نه دا خو د پیغمبر عاداتو ابو جهل هم ګیره پرېښې وه پلانکي پرېښې وه پلانکي پرېښې وه دا بلکل ټیک خبره ده دا د عربو عاداتو د عربو عاداتو چې په عادت باندې پیغمبر حکم وکړو نو دا اوس سنت شو سنت بلکې ګیره پرېښودل سنت نه دا واجب دي او د دې توهین د پیغمبر د واجب توهین کول دي په یو نیم لک صحابو کې هغه صحابي چې کومه قوسو لکه عبدالله زوی د زبیر رضی الله عنه یا داسې بل صحابي هغه به وو د هغوی به ګیره نه وه نور په صحابو کې څوک دا نه شي پیش کولی چې هغوی ګیره ورکوټي کړله یا یې خروله پاتې شو حدیث د عبدالله زوی د عمر زوی د عاص رضی الله عنه حدیث یا د عمرو بن شعیب عن ابي عن جدي ترمذي روایت دي چې خضر سو من طولها و عرضها د هغې معنی دا چې ګیره ډېره بدشکله ښکاري نه برابره ده د هغې نه چې کومه داسې یخته وتې دي بهر ته خوا دې خوا نو دې وجې نه کم خلک چې هغه ګیرو کې ګوتې متې وهي نو د الله دپاره به ګوتې مه وهئ او دا ځینې خو مړه اوس ښه 50-50 کالو ته رسېدلې په قلاره ورنه کښېنئ ها ګیره پرېږدئ ښه غټه غټه کې پرېږدئ وړه وړه نه چې ته وایې چې هلکه دا ورکوټي ګیره خو هم ګیره ده او د لرې نه ښکاري ګیره ده نو پیغمبر چې څنګه پرېښه دغه شان دې پرېږده ښه مزداره پرېږده څه چل به وشي اوس مونږ چاره ډوډۍ نه پاسولو ها چاره ډوډۍ نه پاسولو چاره پسې خندل دي زیات نه زیات خبره یو چېرته اوس یو بوډۍ ښځه سهار راغلې وه دم له په خپله زړه ساتي او که ما ته وایي بابا لاندې بابا باندې مال صحیح ده خاندل مې ورته ټیک وایي بابا او بابا خو نوم دی ما ته ماله غټ لقب راکړو بابا ګټل دي څه کار دی
مه خفه کېږئ. اوس که موږ ده ته بابا وایم دی خفه کېږي، مه خفه کېږه. بابا چې کوم دی او د ښایسته نوم دی دا چېرته ګټلی کېږي. خبر هم دا ده چېرې ګیره د پیغمبر سنت د واجباتو نه دي. په دې وجه باندې د پیغمبر د سنت مخالفت کې ځان ته حسن مه وایه. خو لیکن د ټولو نه غټ توهین په دې دور کې په ګیرو پسې چې کومه خاندي هغه نایان هم ټول مجرمان دي، ټول مجرمان دي چې هغوی په ګیرو کې دا توهین کوي او دا فرنچ کټینګ دی او دا پلانکې کټینګ دی، او بیا هغه سړی غټ مجرم دی چې هغه په دې کې ځان حسین او جمیل ګڼي. هغه هلک هغه ځوان چې کله دا ځګی خرولی او کله دا ځګی خرولی او کله دا ځګی خرولی، دې ګیرو پورې خاندی ما الله به هم ذلیل او رسوا کړي. څوک د پیغمبر په سنت پسې خاندي که نه هغه به ذلیله کېږي، هغه به رسوا کېږي. دا د ذلت مستحق انسان دی. د دې وجې نه دا خندا مه کوئ په دې پورې چې دا کومه خندا هم شروع کړې ده. د دې زمانې د هلکانو کم کارونه هم پرېښودله، د جړاګانو ټول کارونه کوي. بیا د پیغمبر په سنت پورې هم خندا شروع کړه، نو حسن په دې کې نه دی. پیغمبر ورته پیرو پرېږدئ. بیا ښځې دي هغوی د خپل حسن دپاره مختلف کارونه کوي. قرآن ورته وایي چې دا خو شیطان چې کوم دی تاسو په دې باندې راپاروئ. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمر فلیغیرن خلق الله. شیطان ورته وایي د پیغمبر د سنت خلاف ورزي وکړه، ګیره داسې کړه. د پیغمبر سنت خلاف ورزي وکړه، برید داسې کړه. د پیغمبر د سنت خلاف ورزي وکړه، یخته چې کومه دی د هندوانو په شکل باندې جوړېده، د هندوانو په شکل باندې، مسلمان په شکل ولې نه پرېږدي، خپل پیغمبر په شان دې ولې نه پرېږدي. پیغمبر خو په یختو کې 4 صورت دي، 4. نبی علیہ السلام خو په ټول عمر کې یخته 2 ځله خرولي. یو نبی علیہ السلام یخته پرېښي د اوږو نه لږ بر، یو یې د بوسکو د غوږونو نه لږ لاندې او یو یې لږ راپاسه، یو ته لمه وایي، یو ته وفره وایي، یو ته جمه وایي. یخته یې خرولی، خرولی هم شي. نبی علیہ السلام یخته خرولی. یو داسې یخته دی چې هغه مباح ورته موږ وایو. مباح معنی دا دی چې د چا د مسلک، د چا د مذهب، نه د هندوانو، نه د سیکانو، نه د عیسایانو، نه د یهودیانو، نه د آتش پرستو، د هغوی د مذهب د تعظیم په شکل باندې یا د هغوی د مذهب د حکم مطابق ویښته نه وي، نو دا په مباحاتو کې راځي. لکه اوس دا ویښته دي دا نه خرولې دي او نه په هغه سنت طریقه باندې دي کوم پیغمبر پرېښي دي، دا په مباحاتو کې دي. دا 5 خبرې دي. یا یختره پیغمبر په 3 سنتو باندې پرېږده چې هغه 3 قسم دي ما بیان کړه. که خرې خرولو اجازت دی، که تی ورکوټي کې د چا د شعار د دین، د چا د مذهب د شعار برابر نه وي، د هغې په شانتې نه وي، د هغې په شانتې مشابه نه وي، نو بیا خیر دی، بیا دا مباح دي. خو که د هغې په شانتې وي، لکه دا بعضې او دا کټینګ وکړي، دا ځای کټ کړي، دا که دی پیغمبر منع کړي وایي ټول پرېږده، دا یې ویلي دا مباح صورت دی، ټول پرېږده یا ټول وخروه. حکم یې ورته دا وکړو چې ماشوم دی، نابالغه ماشوم، بعضې کارونه غواړي دا یاد ساتئ چې هغه د نابالغو دپاره هم هغه شانتې دیني حکم دی. ولې؟ ځکه مجرم مشر دی، ماشوم نه دی خبر، دا خو دا مشر کوي، نو مجرم دا مشر دی، نو ځکه ورته دا ماشوم د اول نه په سنت طریقه روان کا. نبی علیہ السلام دغه ماشوم په باره کې دا وویله چې یا وله یخته ټول څکه وخروه یا وله ټول پرېږده. دا سره یهودو په شان د یختې دی وله پرېښي دي، نو دا د یهودو په شان د یخته دا به نه پرېږدي. نو څه زنانه دي هغوی لګیا دي مختلفو طریقو باندې خپل ځان کې حسن پیدا کوي. د سړي دپاره د روزو نه روزي به نه وباسي سړی، برید خرول هم شي، ورکوټي کول هم شي، غټ پې نه پرېږدي، ګیره به غټه پرېږدي. د دې نه علاوه د سر ویښته دي که خری یې که په سنت طریقه 3 طریقو باندې پرېږدي، که مباح پرېږدي چا به شانتې مشابهت نه لري. د دې نه علاوه هېڅ یو یخته په سړي پابندي نشته د دې لرې کولو. کتاب المراسیل کې ابو داود نقل کوي، هر کلام پې شته خو لیکن نور طبراني روایت ورسره شته چې نبی علیہ السلام به خپل وجود باندې نوره لګوله، نو د نامه پورې به بل چا لګوله، نو په خپله لګوله، نو یخته به لرې کول. د ښځو دپاره د سر ویښته د سړو په شانتې به نه جوړوي، الا دا چې نه دا مولوي صاحب په شانتې خبر وکړي چې ام سلمه رضی الله عنها راغله، نبي علیہ السلام ته وفرمایل یا رسول الله زما یخته ما ډېر تنګوي. نبي علیہ السلام ورته وایي چې خیر دا څوکې تې واخله. هغه ورته ویلي چې زه بس په دې اوږو نه بره چې کوم دی واړه کړه، ځکه ام سلمې ته نبي علیہ السلام داسې ورته نه دي ویلي، خطا نه شي جرده. یو زنانه د هغې ویښته ډېر اوږده دي او هغه دومره اوږده دي چې تنګوي ځمکې ته رسي، نو هغې کټ کولی شي،
د عام معمول مطابق. عام معمول ماته چې د ملا د پټي د اخر سره پورې دی کټ کی، داسې نه چې د اوږو په سر باندې کټ کی، د سړو سره ځان مشابه کی. ځکه رسول الله د اوږو پورې ویښته سړو د پاره، د اوږو نه ښکته سړو ویښته رسول الله منع کړله. صحابي ته ویلي ښه سړی خو دا یختري څه که، یو د پنسي اوچتې که نصف ساق پنډۍ ته راورسوه، او یو د دا یخته چې کوې د اوږو نه لږ اوچت که، دا یختري د اوږو نه مخکته کوه. نه بعضې وروڼه زمونږ اوټې غټې یخته پرېښي بس یې ستا د ښځو په شان دې پرېښي، هغوی دې هم داسې نه کوي، هغوی دې هم لږ کټ کړي، دې اوږو ته دې ورسوي. لیکن د ښځو دپاره د یختو د کټ کولو حکم نشته. سونډۍ خو به نه کټ کوي، دې خو شریعت منع کړله. لیکن شاته ویښته چې تنګۍ یې، نو د ام سلمه رضی الله عنها روایت مسلم کې دی، نو پای کې دا چې دوسې به کټ کړي چېرې تنګولی ختم شي، د سړو په شان مشابهت به نه وي، د ملا د پټي نه به برکوي نه، دومره انداز به پرې داسې نه چې ته چې مولوي صاحب ویلي دی بس زر په دې ځای کې سته کټ کې، د غامدي په شان دي ما نه دي ویل. ګوره زه هم درته دغه وایم چې غټ یخترې تنګۍ یې، نو چې هغه ځمکې ته رسي، هر کناټونه لاندې ځي، نو بیا د دې نه لږ بر چې کوم څه دا کټ. اوس د ښځو دپاره روز ایستل، سړو دپاره روز ایستل دا بالکل حرام دي، بالکل حرام. یا یخته په یختو پورې تړل، یو خو دا پلانټینګ کوي دا نالۍ یې دا چې کومه بزغلۍ نالۍ دغه نه، یخته پورې یخته تړل دا حرام دي، دا ناروا دي، پیغمبر تی منع کړي ده. یو یختو پورې هغه عام مصنوعي ولې تارونه مارونه دي چې ښځې پسې تړي، خیر دی. که هغه په یختو پورې تړي هغه تارونه مارونه به کې پای کې څه ګناه نشته. یخته تړل چې کوي دا شریعت کې سړي دا منع دي. روز ایستل د ښځو دپاره دا منع دي. او په غاښونو په منځ کې چې کومه دی د حسن دپاره چاودونه او کلاوالې راوستل، دا چې کومه دی منمسات، دا تنمیس دی، دا سړي دا منع دي. دا په حدیثو کې راغلی دي. نبی علیه السلام فرمایي چې ښځې به د دې نه ځان څه کوي، ځان به ساتي. په دې لعنت لېږلی دی، په دې سره لعنت دی. دې نه علاوه نور ویښته د ښځو دپاره څه پابندي نشته، نه د سړو دپاره څه پابندي شته. نوکونه به هم چې دی نه اوږده دا به نه ساتي، او پاتې شو دغه نه به ځان دا به ساتي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، صحیح مسلم حدیث سے مسند احمد نقل کړی دی، صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن الريح لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. دا مسله په دې ټولو نن سبا شته دی. نبی علیہ السلام وایي 2 قسمونه خلک په دې انسانانو په دې مسلمانانو کې دي چې هغه جهنمیان دي. د هغه په شان دي دا لیدلی شوي نه دي، معنا صحابو کې نه و. یو هغه قوم دی د هغوی سره د غواګانو د لکو په شان دي چابکونه ورسره یضربونه به الناس، خلک پې وایي، معنا ظالمان دي، چابکونه ورسره دي، لختې ورسره دي، پولیس دي یا بل څوک دي یا بل څوک دي، چېرته مظلومان ناوتېري هغوی جلوس وباسي، دا خپل حق دپاره اواز کوي، دوی به ډز ډز ایسته وایي. هغه غریبانان ناست دي چې موږ خپل حق غواړو، موږ سره ظلم کېږي. یا دا چې د ظلم چابکونه دي، دورې وهلی کېږي. یا ظالمان دي خپل نوکران وهي، خپل ماتحت وهي. هلکه استادانو صاحبانو تاسو په دې وهلو کې قاریانو حضراتو لږ احتیاط کوئ. بیګا مې هم تاسو ته ویلي دي، تعدیب کوئ، غوره تضریب چې ضرب چې کوم دی نه منع راغله، دا ولی ښه کار نه دی. کیدای شي دا ماشوم مظلوم وي، ځکه چې مرفوع قلم دی، او مرفوع قلم خو یې مظلوم، نو چې اوس مظلوم دی خیرې به درته وکړي، سروهالی بروهالی به ګرځئ بیا. او دا یو خبره ته واورم چې کوم استاد برناقه او شاګرد والی دی که نه، زما په دې ګوته کې یوه نښه ده، تر اوسه پورې خپل استاد نه معاف کوم. معاف کړی مې دی، دعا ورته کوم، ټوه وکړم در سره، خو لیکن چې زه هغه نښې ته وګورم په دې کې یو شنه نښه ده، زه وایم چې هلکه دې استاد زه برناقه والی یم. برناقه وال مه کوئ. خپل د ښځې د خپل کور جذبات او د بل ځای کې جذبات په شاګرد مه وباسئ. تعذیب ګزار کوئ. تعذیب د ادب ګزار په شریعت کې شته، لیکن د تعذیر گزار ستا سره اختیار نشته. ته ته جرمانه وي، ته ته سزا وي، دا به ته مه وایه. ادب ورکوه، د ادب احترام ورکوه. هغه لخته شته در سره، په هغې لختې باندې ګزار کوه. نو دا هم په دې کې راځي. دویم نمبر هغه ښځې چې کاسیات دي، جامې اغوستلې دي، خو لیکن نورې څه دي، بربنډې دي. څه مطلب شو؟ جامې دي خو جامې نه دي، وجود پرده پکې نه راځي. بیا جامې دي پیړم دي، خو د وجود نشیب پراز پکې ښکاري. لکه د ښځې دپاره داسې جامې دي چې د ښځې وجود په جامو کې هم پرده ده، په جامو کې هم عورت دی. ښځه به داسې جامې نه اغوندي چې هغه دومره تنګې دي چې د هغې د وجود چې دی نو هغه نشیب پراز پکې ټول ښکاري، اتار چړاو پکې ټول ښکاري. نه، دا به داسې جامې اغوندي چې د دې د وجود نشیب پراز چې کوم دی اتار چړاو پکې نه، دا کاسیات
دا عاریات دي. د جامې اغوستل د پربنډه ده، تنګې دي، لنډې دي، یا په داسې ډول سینګار باندې دي چې جامې اغوستل ځان باندې سپری داسې لګولې بهر روانه ده، ټوله دنیا ورته ګوري. دا هم کاسیات ده خو عاریات ده، دا بربنډه ده. یا نری جامې اغوستلې دي لکه په دې ودونو کې عام طور باندې خلک چې کوم دی نو داسې کوي، ناویل هم داسې جامې کوي چې ټولې نری ټول وجود یې پکې ښکاري. نه دا حرام دي، دا ناروا دي، دا به نه استعمالوي. نو کاسیات دي او عاریات دي. بیا مائلات په لاره چې روانې دي داسې کږې وږې روانې دي، چاله داسې دی چې لرې نه پته لګي، نه سیده ساده به ځي، سیده ساده خبرې به کوي. دا د ښځو چې کومه دی ډېر غټ احتیاط دی زندګي. د سړو دپاره هم جنت ګټل دا هم ډېر ګران کار دی، خو د ښځو دپاره بیا ډېر ګران دی. اکثر خو دا ښځې دا ګیله کوي وایي زمونږ حقوق چې دی نو یاره تاسو نه بیانوئ او زمونږ څه حقوق نشته دی، تاسو خو ټوله دنیا پر بډګړله او ټول حقوق تاسو اخیستلي دي، نور څه غواړئ؟ دا اوس واده یي که نه، عجیبه رسم روان دی. الله دپاره دې زورې ته وګورئ سړو، د دې ښځو خبرې مه اورئ که نه، غرق او پرک په ګرځئ، تباه و بره. غریب خو هم غرق کو، تباه هم کو. ستا خو به ځمکې پلار نیکه به درته پرېښي د حرامو نه ډکه، د میراث نه ډکه، هغه حرامه ځمکه به وله خرڅه کړې. یا به بل ځای کې چې کومه دی په حرامیتوب باندې ګټوي او ته به یې په هغې ولګوې، نو دا نور غریبانان به څه کوي؟ د هغوی لوڼه به نه ودېږي. همه دغه شانتې ناست دي چې ستا په یو واده کې 40 لکه روپۍ لګي، 40 لکه لکه یو طرف ته دې لور ورکړه، تا لویه کړې ده، تا پې خرچه کړې ده. په پلار باندې د لور په باره کې په دې کې څه دي؟ ته وله اوس لور له به چې کومه دی نو خرچه کوې، نو لور له خرچه وکړه. دا یې د خواښې دپاره ګوتې دي، دا یې د بل ښځې چې په کور کې هغه ده د رور هغه خویندې، د رور حق غریب بلکل نشته، خو د خور هر ټایم حق دی، هر ټایم حق دی. دا زما د پلار کور دی، پلار دې وختي مړ دی په قبر کې پروت دی، بل څه نشته. د رور حق نشته، د خور حق دی، هر څه غواړي، هر ټایم غواړي، هر شی غواړي. د لور حق دی، د زوی حق نشته دی. دا تا ته چا ویلي دي؟ د یوې لور په واده باندې 40 لکه روپۍ ستا په کلي کې لګي، ستا په کلي کې. دا به څنګه کېږي؟ خواښې له وله سونه کوه، دا خواښې هغه څه شی دی د خاوند هغه لوڼه دي که څه دي، هغې له کوه، د هغې خویندو له سونه کوه، خان هغې له سامان کوه، جامې کوه. لکه غرق دی خپلې لور له وکړه، فرنیچر تکې، سونه تکې، مهر ورته تکې، هغه خاوند یې نه کوي. غټ ظلم هم شروع کړی دی، تاسو شروع کړی، تاسو مونږ هم د ځان سره غر وکړو. دلته راته ناستې مخامخ که نه، بعضې خبرې کوئ خو ښځې په مخ کې ټک نه شئ کولی، ټک نه شئ کولی. هلته چې کښېنئ که نه قسم دی که خبره کولی شئ. تاسو په نورو خلکو پسې ښه دی، تاسو دغه حل دی. ځمکې هم ټولې خرڅې کړې، جایدادونه هم ټول خرڅ کړه، په سعودي کې ټول کلونه باندې ناستې پیسې ګټې دلته راوړی، په دې ښځو لګوئ. لږ ورته ووایه که نه، ملا خو څه کار دی، غریب په دې منبر درته ووایي، امر ته خپل تقریر په دې منبر وکړي، ملا غریب دی ځان سره غرق کړو. ځکه اوس هغه هم چې څه وکړم په هغه کور کې بله جنۍ واده شوې ده، داسې چلی کړی دی چې ملا به ځان اوس قرضې شروع کوي، هغه به ځان ځان غر کوي. دا ستا د لاسه. د الله دپاره دې زولۍ ته وګورئ، د الله دپاره په دې خپلو کورونو کې دا ښځې راټینګې واګې ورته چې واګې پړې ورته واچوئ. جهنم یې خو درله جوړ کړی دی، خو په دنیا کې هم ذلیله کوي. تاسو ګورئ جهنم ته خو هم پسې روان یې، ځکه چې حرام او حلالو تمیز نه کوئ ولا راوړئ. خو لیکن هلته چې کومه دی نو په دنیا کې په شرمونو وشرمولی، قرضې به کوې، سبا سړی ولاړ یا لږې ځمکې دا خو لاړې رالې جوړه شوې. نه په دې رسمونو رواجونو کې بس ورځئ، څه کوې، کږې وږې به رواني، نو لږ چال خپل برابر کړه. بل مومیلات رؤوسهن، په سرونو باندې دا قبونه جوړ کړي دي، شریعت کې دې نه منع راغله. یخته به کونسۍ کې د ښځې دپاره قانون دا دی چې دا به یخته کونسۍ ساتي یا به دغه شانتې زوړند ساتي. دا به دې چې راغونډی نه چې په دې ځای کې باندې دومره قب جوړ کړی، څه ضرورت دی ته د یهودو په شان ځان برابرې. پیغمبر ته منع کړله چې په دې کې حسن نشته دی، ته پکې حسن ګورې. نو پیغمبر دا ویلی دي چې جنت ته نشي تللی، جنت خوشبویي پې هم نشي لګېدی، او که ډېره خوره شوي دا خوشبویي. د هغې نه وروستو لږ دی نورو جامو ته لږ راځو، آخري خبره کوو. پیغمبر د تجمل لپاره یو قانون پیش کړی دی، د سړو البزازة من الایمان. دا یو حدیث دی د ابو امامه باهلي رضی الله عنه نه، کتابونو کې شته دی، امام زهد نقل کړی دی، کتاب امام احمد نقل کتاب الزهد کې صفحه نمبر 12 باندې حدیث ته صحیح ویلی دی.
نور حدیث حسن دی. سادگی د ایمان دی. نو په سادګۍ کې د جامې ډېرو برابر دي نو خلک سادګي دی ته وایي. اوس د ښځو دپاره غټې غټې جامې په کار دي نو سړو چې کوم دی غټې غټې جامې واغوستې. نو د سړو په باره کې لږ خبره کوم. اوله خبره خو دا ده چې د خپل پرتوخ خیال وساتئ. دا تکبر او غرور دی. اسبال الثياب اسبال الازار. او نبی علیہ السلام فرمایي من جر ثوبا خیالا لم ينظر الله. څوک چې تکبر په وجه باندې پنسې په ځمکه راکاږي د پړکو نه ښکته راکاږي نو د دې متکبر او مغروره دی. اوس ته به وایې چې لکه دا خو چې تکبر په وجه باندې راکاږي. نو امام ابوبکر جساس نقل کوي احکام القرآن کې چې تر دې سړي نه تپوس وکړئ تره پنسې د پړکو نه ښکته ولې راکاږي نو دې به تا ته وایي چې زه بدې ښکاروم. ده که نه تاسو په خپله دماغ کې سوچ وکړئ. دې به وایي زه بدې ښکارم او دا عین تکبر دی. دویم نمبر خبره دا ده چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره پیش کړې چې هغه نبي علیه السلام ته وفرمایله چې ته په دې کې نه. هغه ورته مخکې څه خبره کړې وه؟ هغه ورته دا ویل د الله رسوله زما په دې املا کې فرق دی. زه د خپل لنګ اوچتو مه ښکته کېږي زه اوچتو مه ښکته کېږي. نو نبي علیه السلام هغه ته وویل ته چې هغه شی باباجي شوې نو بیا پنسې په ځمکه راکاږه. اهتمام یې کوه. دویم نمبر نبي علیه السلام ته وفرمایل چې یو صحابي دی ډېر ښایسته صحابي دی. هغه ورته وایي وایي ډېر ښه دی خو دوه کاره دي په تا کې. وایي څه کاره؟ یو کاردار یې یخترې دومره اوږده کړي دا لږ لنډ که دی اوږو ته ورسوه. او دویم وایي دویم دی دا لنګ چې کومه دی د دې پنډۍ دا غوښه وله ونیوله دې ځګي ته راورسوه نصف ساق ته. او که خامخا انکار کې نو د پړکي نه لاندې د لنګ او د پرتوګ حق نشته دی. او ما تحت الکعبین فی النار. د پړکو نه لاندې چې کومه لنګ او پرتوګ راځي نو دا پړکي دا په اور کې دي. اوس موږ ګورو که نه چې موږ کې 80% خلک چې کومه دی د پنسو خیال نه ساتي. مولیان نه ساتي. امیان خدا پرېږده مولیان نه ساتي. نو لږ د دې خیال دا ګناه کبیره ده. پیغمبر پی د سړي مونځ واپس کړی. دا حدیث دی د ابو داود د ابو هریره رضی الله عنه نه. یو سړي مونځ کولو نبی علیه السلام ورته ویلی چې سلام یې وکړو لاړ شه اذهب فتوضا لاړ شه اودس وکړه مونځ دې نه دی شوی. هغه دوباره راړ دریم ځل چې کله راغی نو د الله رسوله ماله خو صحیح چل نور نه راځي. هغه ورته دا لنګ دې اوچت کړه لنګ دې په ځمکه باندې راکاږې د دې دپاره. او ان الله تعالی هغه مونځ نه قبلوي د هغې سړي چې د هغه لنګ چې کومه دی نو څه وي د پړکو نه ښکته وي. ته دې حدیث کې ابو جعفر دی په هغه باندې کلام شیخ خو دې ته امام ابو داود حدیث ته صحیح ویلی دی. او که صحیح نه د حدیث ته حسن د درجې نه کمیږي نه. او د دې سره بېشماره روایت موجود دي 14 روایت سره 14 روایت چې د پړکي نه لاندې د لنګ حق نشته دی. د دې وجې نه که یو سړی چاته وایي چې هلکه مانځه کې دا لنګ اوچت کړم دا ګناه نه ده. بعضې خلک د دې حدیث نه استدلال کوي لا تکوب صوب ولا شعره. هغه یې داسې نه دي ویلي ای ته په مانځه ودرېږې جامې مه راغونډوه سجدې له ځې جامې مه راغونډوه. دا بعضې خلکو عادت دي. د هغې نه علاوه داسې نستوڼي به هم نه جوړې. د جامو نستوڼي د دې لیچ نه اخوا چې کومه دی دې اجازت نشته دی. طول الکمین والا حدیث علی ابن زید نقل کړی رسول سلم رأى على علاء ابن الحضرمي رضي الله عنه قميصا قطريا طويل الكمين. چې الله رضی الله عنه ته وکتل رسول الله دا هغه د نستوڼي د کمیس چې دا اوږده نو په دعا بشفرتین چاړه راوغتله فقطعوا من اطراف اصابعه د دې ګوتو طرف نه لکټ کو دې ځګي ته راورته وته وای د کمیس د نستوڼي حق ته دې ځګي نه اخوانشتي او د چوغې لپاره د دې ځګي نه حق نشته. د دې ګوتو رسوکو پورې د چوغې ځکه یخني او د کمیس لپاره د دې ځې پورې حق دی. د وفد عبد القیس کټ کړی علامه عینی نقل کوي د وفد عبد القیس. د هغې نه علاوه داسې جامې به سړی نه اغوندي چې په هغه کې بزرګي ښکاري. ډېرې نرۍ جامې به هم نه اغوندي ډېرې اوږدې جامې به هم نه اغوندي. ځان به داسې ملنګ نه جوړی چې دومره اوږده کمیسونه شروع کړي چې هغه هغه ځګي ته ورسېږي. دا حدیث ته امام بحقي نقل کړی دی. د ابو هريره رضی الله عنه د زید بن ثابت رضی الله عنه نه رسول الله نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شهرتين رقة الثياب وغلظتها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها. نبی علیہ السلام هغه جامې به نه اغوندې چې په هغې کې ستا شهرت کېږي. ډېرې نرۍ جامې به هم نه اغوندې
او داسې جامې به هم نه اغوندې چې ستا وس کېږي او ته داسې پیړې زږې اخوا دې خوا اغوندې چې خلک وایي دا ډېر نیک سړی دی او بزرګ دی. دومره اوږدې به هم نه اغوندې چې خلک وایي چې دا بزرګ ولی الله دی لرې نه ښکاري، په ځمکه پنسې ځمکه باندې لمنې راکاږي، او نه به دومره لنډې اغوندې چې د لرې نه پته لګي چې لکه دا څه شی دی. نو څنګه جامې به اغوندې؟ ولکن بین ذلک اقتصادا، لیکن درمیاني جامې به اغوندې. لہذا ډېر اوږدې جامې د نصف ساقه پورې دا صرف حق ته چارې دا د لنګ دی. نو چې د لنګ حق د نصف ساق پورې شو، نو د کمیس حق څنګه د نصف ساق نه خو شو، نیم پنډۍ نه لاندې شو. کمیس خو د نیمې پنډۍ پیغمبر دومره اوږدې به نه اغوندې، بیا د نیمې پنډۍ پورې اغونده. نو دومره ځان نه چې کوم داسې جاخم اغونده چې خلک لرې نه وایي چې هلکه دا خو سم بزرګ ولی الله دی. دا حدیث چې کوم دی ابواب البر والصلة کې صاحب د تحفې راوړی، تحفة الحوزي 122 جلد نمبر 4 باندې. دا د شریعت تا ته هغه حکم کوي چې پاکي ریاکاري نه وي، پاکي دکلاوه نه وي، پاکي چې سړی په شیطاني کارونو کې نه واقع کېږي. نور الله تعالی د حسن نه چرته منع نه ده کړې، پیغمبر د حسن نه چرته منع نه ده کړې. الله تعالی چې کوم حکم کړی ځان خپا کوئ، پیغمبر حکم کړی ځان خپا کوئ، او څه شي پابندي نشته. ښې جامې اغوندئ. نن سبا چې څوم عام خو داسې جامې چا د ریخم دا به نه اغوندې، د ښځو دی به نه اغوندې، یا داسې ګلداري پې کړې ده چې هغه د ښځو سره مشابهت لري، جړګانو سره به نه اړي. یا داسې جامې چې د هغې نه لرې نه پته لګي چې هلکه دا سره ملنګ دی، دا بزرګ دی، دا ولی الله دی، او د ریاکارۍ بوی ترې راځي، دا به نه اغوندې. عام خلک چې څنګه د شریعت مطابق جامې دي عام خلک یې اغوندي، دا به اغوندې. ځکه چې خلک به بیا وایي چې هلکه دا په دې محفل کې ناست دی، دا پکې ولی الله دی، هلکه دا پکې سره، دا پکې امي دی، دا پکې شډل دی، دا پکې ساده دی، دا پکې هغه دی. نه، د دې نه به ځان ساتي، د ریاکارۍ نه به ځان ساتي. الله دې موږ وساتي. الله دې زموږ د سنت مطابق زندګي نصیب کړي.